مسلمان هر طرف ته دشمن نه گیر دی تر دې پورې چې شعب ابي طالب کې 3 کاله مسلمان قید کړل بهر حرب ستړي شو اخر دارالندوه د دوی د میټینګونو ځای هغه ته سرداران راوغوښتل شیطان هم په دې میټینګ کې شریک شو عمر بن هشام ابو جهل په صدارت کې دا میټینګ کې څه دی وشي څوک وایي په ملک نه وباسئ څوک وایي څه ورسره وکړئ اخر کې عمر بن هشام ابو جهل دا مشوره وکړه چې داسې به وکړو سبا شپې توجه وکړئ سبا شپې به داسې وکړو چې تاسو هرې قبیلې نه یو کس نوجوان راغونډ شئ او فلانی زی ته راشئ دې زی ته او شپې به حمله پې باندې وکړو او دی به شهید کو په سهار به بنو هاشم چې دی له موږ نه قصاص غواړي نو دلته خو 12 قبیلې دي نو 12 قبیلو کې به چا نه قصاص غواړي نو چې قصاص نه ورکو نو جنگ به کوي او جنگ خو موږ سره کولی نه شي نو اخر څه شی دی دیت روپۍ به غواړي نو روپۍ 12 قبیلې ورته راغونډې به کړو چې څومره غواړي ور به کړو خو دا کیسه به ختمه شي مسلمان به ختم شي او نوم به ختم شي یاره زه وایم ته په فلسطین کې چې څومره کوې وکړه که نه الله فرمای وللآخرة خیر لک من الاولی توجه کا الله فرمای ای زما محبوبا ستا د پاره هر راتلونکې لمحه ما غوره وګرځوله اوس هم د دنیا سروې وکړه هر کال ته کم از کم 100,000 خلک کلمه وایي او اسلام ته دننه کیږي الله داسې ښایسته یو کال ته هر یو کال ته محبوب 100,000 امتیان زیاتېږي او د ده کلمه وایي نو داسې محبوب ذکر بندېږي داسې محبوب ذکر خو نه بندېږي بهرحال میټینګ یې وکړلو دلته محبوب ته الله فرمایي دې خوا توجه وکړئ محبوب ته الله وحی را لیږي محبوبه دشمن زورور شو زه ستا حفاظت کوم محبوبه لاړ شه بس دې اوس مکه پرېږده مدینې ته هجرت وکړه یا ربه دا خو ما سره امانتونه دي او زه خو تا کافرو دپاره هم رحمت ګرځولی یم یو خوا د قتل منصوبې کیږي بل خوا نبی علیه السلام امانتو هم خوړلی دی چې دوی امانتونه ورکول غواړي ولې چې رحمت دی که نه یاد وساتئ 15 عالمونه دي الله فرمای وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اے ما محبوبه ته ما کل جهانونو دپاره رحمت ګرځولی واورئ یو رحمت عالم ارواح ته چې موږ لا پیدا شوي نو صرف روحونه مو یو چې دی عالم ارحام دی مور په خېټه کې چې سړی وي یو چې دی عالم اجسام دی اوس چې مونږ یو دا دریم عالم دی زمونږ یو چې دی هغه عالم برزخ دی دا قبر جون چې دی ته عالم برزخ وای پردې ته سړی له دنیا نه پرده وکړي له خلکو نه څلور عالمونه شو او یو عالم محشر دی او الله فرمایي ای زما محبوبه ای زما حبیبه ای زما خوږه ته ما کل جهانونو دپاره رحمت ګرځولی تفاصیل لیکي څه وخت چې دا آیت نازل شو شیطان الله په حضور راغی وایي چې ته وایې چې ای زما محبوبه ما خو ته رحمت ګرځولی نو په کل جهان دپاره نو په جهان کې خو زه هم یم په جهان کې خو زه هم یم ما دپاره څه رحمت دی الله رب کریم ورته فرمایي ستا دپاره مې هم رحمت ګرځولی دی